ایمان اعلی معتبر دی، اسلام اعلی معتبر دی چې موږ د ژبې سره د ژبې د اقرار سره زمونږ عمل د اسلامي، زما کاروبار د اسلامي، زما جامه د اسلامي، زما خادي د اسلامي، زما گاون د اسلامي، زما غم د اسلامي، زبا بیا د رب باندیم، زبا د رب منم کونا اسوائی ما چې زما مسلمانیم خو په منځ کې څه نشته د عملی زندګي نه. نو الله د دې عملی ژوند لپاره کتاب الله را لېږلی، د عملی ژوند لپاره. زه دعوام یو سړی دعوه کوي، یو ښځه دعوه کوي زه مسلمان او مسلمانې، زه دا سړی صرف سورت بقره ته پیش کوم. د قرآن 114 سورتونه دي، پاکی یو سورت بقره ده، هغه سورت بقره ته زه دا نارینه وړاندې کوم، دا نارینه ورته پیش کوم په دې تله باندې تلم چې آیا په ده کې دا احکامات د سورت بقرې شته. نور سورتونه خو پرېږده، دا زنانه چې دا ځانته مسلمانه وایي، دا زه صرف سورت نور سورت احزاب ته پیش کوم، په دې تله تلم چې د دې دا ژوند د سورت نور د آیاتونو موافق دی، د سورت احزاب د آیاتونو موافق دی. کو دی خو مؤمنه ده، کو نه دی دعوه د ایمان د ایمان نشته. موږ دعوه یو ورځ د آخرت ده، محشر دی، حساب دی، د رب مخې ته ودرېدل دي، د محمد رسول الله ملاقات دی، عمل نامه ده، د هر عمل حساب دی. کو چرې موږ قیامت منلې نو موږ به دا کار کولی، موږ به داسې حرکت کړی، زموږ نارینه به دا حرکت کړی وي، زما زنانه به دا حرکت کړی وي. خو نه، په خوله وایي قیامت دی خو عقیدې د قیامت نشته. قرآن کې الله څه وایي؟ د مؤمنانو 5 صفتونه ذکر کوي په سورت بقره په اول کې.